یو بادشاہ یو سړی پلار روانو تپوسی تیو کو چې کاکا چرته زه خاري مخ کې دی ورپسې او ته روانم غریب سړی ما بادشاہ ورته وی چې څه هغه بدر کړ خو زه درنه یو څو تپوسونه کوم داغه جواب راک ته چې څه زه بدر کړ اخر والا ورته چې وای و اول خو می دا سوال در باندې چې د دنیا منځ کم یو دی خروالاو خو زمونږ د پاکستان خروالا نو او خيار خروالا هغه ورته د دنیا منځ ویلو و راځه دا خو دی ول دومره معمولی خبر او که زما د خرطم معلوم دی بادشاہ اس خروالا ته دا پته نشته چې دا بادشاہ دی خو یاسي 500 سور سړی دی او سړی ور سره خر له متیازي ورغلی دی خو چې متیازي کړی ول دا د دنیا منځ زما خر د بل ځای کې متیازي نه کړی دا منځ دی او بادشاہ سلام دا صاحب وې که یقین دې ناراضی نو بس پړې راواله او کچوای سلور والا طرف ته دنیا کچ کا دای منځ دی او زه خو مزدور سړیم ز خپل کار پسې روان بادشاہ وې او په سم بلا و او دا دنیا کچ کولې سوک شي دا دنیا منځ دی کنه ورته بس یو پښتنه درنه بل کوم چې د اسمان ستوري څومره دي وې د اسمان ستوري ویل دم ماته معلوم روان دي په لار د شګو یو لوی ډېرې په مخ ورغل ویل دا شګي دي ویل د اسمان ستوري دومره دي که یقین دې ناراضي نو وېش مارا دا ذرات شماره دومره بادشاہ وی خدا کاکا اخیری نه تپوس درنه کومه چې دی وخت کې خدای څه کار کوي دی وخت ورته وی برادر دو سوالونه مې در ستا حل کړ زه پیدا روانم ته پاس سورې دومره سپک خوراته مګورا ترا کوشا لخت والا دا خرشړه زب په دې اس سور شم بیا ته تپوس وکاو زب جواب در الله دې سرد عقل بادشاہ په غرونو سر را کوشو خروالای په اس کې نو له د لګر لخت واغست خرې شړ کلا کلا سرد عقل او سرد عقل لی ونه په غرونو سر شوي ولې سرد عقل کتا سو خیالو کې په پاکستان کې صرف دیر ډیویژن ته د اسلام ډیر ضرورت و یعنی آغاز د اسلام د دیر نه کیږي با سواد ډیویژن نو مې دیر صغار حرا دي چې اول اسلام بد دغه زین را دغه کی تاوس الله دې چې چانه فهم والی چانه عقل والی چانه سمجھ والی بادشاہ سرد عقل پټه پوډون کو را کوشو خروالای په اسکه نولو د لرګي واغستو خاري شړل ویلو ستپوسو کا ویلې پدې مې پوي ک چې دی وخت کې خدای څه کار کوي هغه اصل لته ورکړه ویل دی وخت کې خدای دا کار کوي چې تا نه اس واغستو مال راکړو او لړ تاسو خیال دی وخت کې خدای څه کوي نو د خدای شؤون دی شان دی بار وخت کې خپل شان اوس دی وخت کې څه شان دی دی وخت کې دا شان دی چې ته خروالا کړې او زه پاس سور کې موته نه لا عزیزانو عرض می داو چې په دې کائنات کې د الله وجود دی او کل یوم هو فی شان زمانہ کل یوم هو فی شان چی شان است چی شان یعنی اوصاف کمالے تو ندارت پایا کل یوم هو فی شان ارورز دا اللہ پہ یونی شان چی شان است چی شان یعنی اوصاف کمالے تو ندارت پایا اے اللہ استاد کمال
اوصاف چې دي دا غي انتها په دې کائنات کې سوچ کې اور طرف باندې چې سوچ کې یو ځای کې بده دماغ وي مخکې بنشي. نو عرض میں دا کولو چې الله ستا په دې دومره غوندې سرګوټي کې دا براشي چې خدای چا پیدا کړ. نو عزیزانو د خدای تعریف بس دا کوي. خدای ته خدای زکه وي خود خدای معنا څه خود دا بیا علماء نه تاسو کوي چې خود څه معنا. بل خبره ده چې د الله په تعریفونو کې یو تعریف دام ده چې ما لا ابتداء له ولا انتها. د الله ابتدام نشتا. ابتدا دا معنا چې یو شی مخکې نه اوس پیدا شونه ابتدای شروع شو. انتها دا معنا چې وو او ختم شو انتهای وشو. نه ما لا ابتداء له ولا انتها. دا الله لوی تعریف دا دی چې نه ابتدا لري او نه انتها لري. وجود دې څه شي. بیا علماء فلاسفه او منطقيان یو باس کوي چې الله کلی دی او که جزئی دی. دا هم هغه د خپل عقل مطابق اسونه غلئی. که جز دی نو کل څه دی، که کل دی نو د اجزاء څه دي او مرکب د څه لکه زوس یو کلی ما زه کلی زما اجزاء دي خاورا اوبه اور فلان. خیالم راغی که کلی دی نو اجزاء څه د دوی دماغونه چې یو ځای ته لاړ شي نو الته ودرېږي هغه نه په مخ کې نشي. لکه دا طالبان حضرات پوئیږي په حکمت کې او باس راضی هایولا څه شه ده ټول کتاب خلاص اون طالب پوي شي چې هایولا څه بلا ده او نه په استاد پوي چې هایولا څه بلا ده. بس یو گردان ده پمبدا او پشم ده او پلانې ده او پلانې ده او پلانې ده. زمونږ یو استاد مونږ په هدایت الحکمت کې ډېر تنگ کو هغه هایولا دا شه ده راشي چې نستاسو عقل ورځي او نه زما دا سي ګوتې دواړه ونیوي وې د دې دواړو ګوتو په دې منځ کې چې دا کومه علاقه ده دا هایولا ده. اوس کده غین دوربین ولا راوړي چې وی ګوري چې دا هایولا څه شي. خیال مرغه دا فلسفه او حکما چې دي د دوی هم دماغ یو ځای ته چلاړ شي الته ودري. عزیزانو دین هغه شی چې چرته د انساني عقل خاتمه وشي الته د دین ابتدای. انساني عقل چې ختم شي الته د دین ابتدای. نو دین د عقل نه خلاف شی نه دی. خبره دا ده چې د انساني عقل رسای دین ته نه. تاسو خیال راځي لکه یو سړی تپوسو کوچه سړی پاودس کی او هغه نه هوا خارج شو نو دې بچ چل کوي څه چل وکړي ها او دس بکی یعنی مخلاص بوینځي کنه کم زنه چې باد وتی دي دغه ځای خو بنې وینځي کنه نو ګنده شوی کم ځای دی وینځي کم ځای. عقل دا وای چې به دې کم ځای نه هوا وتی دا داسې وینځه نو هوا کم ځای نه وته وینځي مخلاص او خپې. عقل دا دی عقل داسې مثال دی لکه زمونږه په دې ملک کې ساينسدانان هم دي او اوس خو یو نوې ټکی راوته دی ټیکنالوژي. دا زمونږ صدر صاحب دا لفظ ډېر زوتی ټیکنالوژي پوه نه یو چې ټیکنالوژي څه بلاته وي خو ټیکنالوژي وایي
ټیکنالوژي یو صحیح معنو میں ټکی ډیر وي او یو ټیکنالوژي ډیر وي. نو دغه سي دا ټیکنالوژي والا چې دي کنه دا یو پروفیسر روانو الکان ور سره دی او کو کین بکیده کتا سو د ساينس دا ماسترانو ګورئ دی چې په لار زی د سکاګه کینځي او د خلکو تدا شو کوي چې دا د ساينس ټیچر دی یا د ساينس استاد دی نو د په کائنات کې ریسرچ کوي دغه فکر پکې کوي او کنه جاز به جوړی چې دوی بم سپوږمۍ ته خېږي کې نه غولنو سپوږمۍ ته چې څوکیږي موچې نوري چې غولې شاتي پاکستان ته ګوره سپوږمۍ ته خطو ته ګوره نه پرېږده چې دا ښځې ګرځي نن مې کتو بله ورځ واده شوی دی نن یې بربنډه لونډه ځان سره کېنولې وه او ګرځولی په شرمونو مالو شرمېد دی خو لا نکریزم نه دي تلي د لاسونو نه شرمېدل یا غاټ پښتون دی صاحب غاټ بل مې وکتو صاحبه دلته دا لارې مارې رنگۍ نن مې کته جوړه کړې ښځه ځان سره په دغه سړک کېنولې وه په سکوټر مستریان اوس به د غریب څه غم جاړي مونږ خو به د غریبانو ملګرتیا کوله چې دوی سره زیاتې کېږي او دا غریب نه لوی زن طلاق نشته د ده وس نشته وس د ده وس نشته او گربه مسکین اگر پرداشتے گربه مسکین اگر پرداشتے تخم گنجش از هوا برداشتے و دی غریب پیشو کچرتا وزر لرلی غریب پیشی مزوبه ته وزر ورولګوا په دې ملا او وایلو زوا نو دی غریبی پیشو کجر ته وزر لرل نو په هوا کې به د مارغانو بیړه تبا کړي هوا دا غریب ته تاسو مونږ چې لک خيو وسم نشته چاله چې سکوټر خدای ور کړي داغه حالو ګور چاله چې موټر سایکل خدای ور کړي داغه حالو ګور چاله چې موټر خدای ور کړي اخو دې په نالت داغه حالو زما عزیزان ورځ مې داو چې خپکیږي ما ټول د هلاکت او د تباہی په کشتۍ کې سواریو او کشتۍ په گرداب کې ګیره ده د غرقېدو انتظار کوي چې کله بغیر کی انتظار دا کوا دا انتظار مکوه چې په دې ملک به چرته خیر ورځ راځي او ته به خکېږي یا تا ته به د سکون ژوند ملاویږي او د زړه تسکین بدر ته ملاویږي دا انتظار مکوه د تباہی کشتۍ کې سورې او کشتۍ گرداب کې ګیره ده اوس انتظار د غرقېدو کوا چې غرقېږي به کنه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل راغی تپوس یې کول یا رسول الله اخبرني عن الاسلام اخبرني عن الساعه اخبرني عن الايمان وغيرها وغيرها اخر کې ته تپوس کوي چې یا رسول الله اخبرني عن الساعه په دې مې پوهه کړ چې قیامت وکړي علما لیکي چې ایمان اسلام احسان دا تپوسونه چې پیغمبر نه وشو دا خو کمال نو جبرائیل بیا د دې تپوسونو سره د قیامت سره مناسبت چې تپوس کول چې یا رسول الله قیامت وکړي مولانا شبیر لیکلی دي چې تپوس مطلب داو چې یا رسول الله ایمان احسان دا خو کمال دی اور کمال سره زوال لازم دی کمال دی راته بیان کړو چې د زوال ورځم راته وخایا چې زوال به کړي عزیزانو دنیا کمال ته ورسېده دغه نه پاخوا نور څه شته نه هغه کومه مزه ده چې تا پرې خوا هغه کومه ګناه ده چې تا پرې خوا هغه کوم عیش دی چې تا پرې خو نو کمال تک دنیا ورسېده اوس د زوال انتظار کوي چې زوال به کړي تاسو پوه شئ عرض مې داو چې قران کریم چې څه ویلي په دې شپاړه سنې یقین لرئ
مولانا تنویر رحمت الله علیه ته یو سړی راغی، و یو بزرگ ته یو سړی راغی چې صاحب دا د قبر معاملې به ما ته څنګه پته ولګي؟ هغه ورته دا آسانه خبره ده، که زه مړ شم کاغذ او قلم ما سره په قبر کې کېده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې په ما څه تیري هغه مې درته لیکلي کاغذ به پاس کړو. څو ورځې پس بزرګ مړ شو، د ور سره قلم او کاغذ لاندې په لاحت کې کېښو، قبر یې باندې 3 ورځې پس چې ورغی قلم هم پاس پروت دی او کاغذ هم پروت دی، پکې ورته لیکلي چې بچیا د قبر معامله ذوقي وه. ذوقي دې ته وایي چې کوم شی د سکلو سره تعلق لري دې ته ذوقي وایي. د قبر معامله ذوقي وه، ما وسکله او ته را روانې، اوس په ما لاندې څه تیر دي نو هغه چې هر څومره بیان یې درته وکړمه ته به پرې نه پوهېږې، خو دومره درته لیکم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه نقشه د قبر په حدیث کې بیان کړې ده، په هغې 14 سنې ایمان لرا، ځکه چې ما سره همغه معامله وشوه چې کومه پیغمبر په حدیث کې وایي. خیال م راغی؟ نو عرض مې دا و چې انتظار اوس د دې کوئ چې کېږي به څه، نتیجه او انجام به زمونږ څه. قرآن کریم د خدای کلام، خبره مې دا درته لنډه غوندې کوله چې اسلام سره ټوکې خوند نه کوي، مخول خوند نه کوي. قرآن عام اعلان کړی دی چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والاو ادخلوا فی السلم کافة، پټول اسلام کې داخل شئ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، د شیطان د لارو اتباع مکه. افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، په بعضی کتاب ایمان راوړه او په بعضی مراوړه، دا کار مکوئ. نن وګورئ چې ستا په ملک اسلام نه څه ټوکې جوړي. نن ستا په ملک په رڼا ورځ سړی ولې تښتېږي؟ ځکه چې په ملک قانون نشته. یو ملک په اعتبار د قانون سره دومره یتیم او دومره خوار نه دی لکه پاکستان چې په ملک قانون نشته. ایس مجرم ته د خپل جرم سزا نشته. پلانی ځای سړی وتښتولو، پلانی ځای هلک وتښتولو، پلانی ځای باندې ډاکه پرېوته، پلانی ځای کې لارۍ وشو کوله. دا ولې؟ ځکه چې قانون د ملک دومره نرم دی چې سزا پکې نشته. زه درته د یو غل نه لاس پرې کوم، او په پاکستان کې دا आवाज وشو چې غل نه لاس پرې کیږي، ته وګوره چې ستا په ملک بیا څوک د غلا نامه وایي. سړی به بوځي چټ براشي چې 3 لک روپۍ راولېږه، کینی کټ ورپسې راوړه چې مړې یوسي. موټر به وتښتئ، جواب براشي چې 40,000 روپۍ راولېږه، موټر به. دا ګناه د چا ده؟ ګناه د حکمران طبقې ده چې په ملک قانون تباه دی. په ملک قانون شته نه. ستا کور به ستا جائیداد به سړی به پکې زورګیر شي، 14 کاله مقدمه ور سره کوه، د خپل کور نه به سړی نشي ویستی. هغه ورځ یو فیصله م کوله، یو ما ته په غوسه شو، ویل ما سره ظلم کېږي، لکه کور دې وران شه چې وران شي، 4 کاله دې کری هم نه ده ورکړې، جایداد هم د بل دی،
15,000 روپے الټا ما په مالک جائیداد کې خو چې دوی له ورم کا ویلو استمرا سره زیاته او کو 1,000 به راته تلسته